قوم مشر غیرتی پکار دے جانتیات پکار دے ایماندار پکار دے اور رشتونه پکار دے کدے بیسلی کله سره د الله مدد او د حضرت الله مدد چانی کوم څه دې سترګې نشته چې زمونږ انشاءالله پښتنو ته زمونږ سواد کلته په بدله زرګو زه دلته تفریح درکوم نن د څه ورځ ده د هفتې زما د الله نه امید دی او دا زما پیغام دی چې په راروانه هفته به انشاءالله مکمل هر څه کلیږي زما د الله نه ستاسو ادارې زمونږ ادارې د دې ملک ادارې دا ستاسو ماله جان په دوی باندې فرض دی ادارو ته سپک مه ګورئ دا ادارې ستاسو قدر به کوي ستاسو تحفظ به کوي ستاسو څوکیداري به کوي ځکه به کوي موږ ستاسو خادمان یو چې کوم موږ تاسو اسمبلیان ته لېږلي یو موږ ستاسو حاکمان نه یو موږ ستاسو خادمان یو او دا ادارې ستاسو نوکران دي دا ستاسو نوکران دي نوکران لکه څنګه چې خپل څوکیدار ونیسي د هغې وجه دا ده دا زه نه یم دا ستا عین وی دا زما عین وی دا د پاکستان عین وی چې د دې جان مال د دوی به فرض په دې ادارو باندې دوی به خوب کوي دوی به کاروبار کوي دوی به حفاظت کوي دا کومې ادارې د هغې وجه دا ده چې ستا د خولې پیسې ستا د ټکس پیسې ستا پیسه راغونډېږي په ما لګي په دې ادارو لګي په ټوله صوبه لګي نو دا چا پیسې شي دا ستاسو پیسې حکومت د چا دی جمهوریت د چا دی د دې عوامو دی د دې عوامو ډېر قدر دی په جمهوریت کې قدر دی په اسلام کې قدر دی الله پاک وایي ما په بهترین شکل کې انسان پیدا کړی ما اشرف المخلوقات پیدا کړی ما عزتناک پیدا کړی دا پنځه شپږ فوټه انسان چې دی دا د ټول کائنات بهترین دی ټول کائنات ما نه تابع کړي الله وایي ما رضان لپاره پیدا کړی او دا کائنات دی د دې پنځه فوټه شپږ فوټه انسان لپاره پیدا کړي د دې نه بهترین انسان تاسو ماته وایي قیمتي شته دا یې نه دی چې غریب دی دا یې نه دی چې افسر دی دا یې نه دی چې غیر مسلم دی انسانیت یې ذکر کړی او انشاءالله چا چې د انسان خدمت د زړه وکړو چا چې د انسان قدر د زړه وکړو الله وایي انسان الله وایي د انسان درابله څوک چې عبادت کوي څوک چې په سجدو راشي هغه لپاره جنت شته الله پاک خدمتګار څنګه ان شاء الله بابا وی تنخواه که زما وینه پکاري به د قوم نه که زما سر پکاري که زما بدن پکاري د غیرت خانو بدن پکاري موږ د خپل قوم نه د خپل وطن لپاره ورکړو او دلته ان شاء الله امن به ساتو ضرور به ساتو لاس اوچت کوي دا بل لاس اوچت کوي چې موږ به سیاست موږ به مشري د دې خپلې خاورې دپاره کوو د دې خپل اجزانو قوم دپاره به کوو شکریہ ادا کوم ډېر زیات ستړي شوئ په یو شعر نه اجازه طالبه یو شعر وی چې خوب به بستر کړي چې خوب به بستر کړي دی به څرنګه زلمی زه ژوند به یې دلې دړ وي که دی سل کاله چمدی چمدون دی